امن دې راشي امن ډېر خوږ دی امن دې راشي امن ډېر خوږ دی له ترخ جنګه بلا ستړی یمه مړ شي د ژوند له لارې ډډه وکړه جنګه زمونږ له کلي کډه وکړه جنګه زمونږ له کلي کډه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ګورئ مروت خبرونه او زه تاسو کوربه امیر احمد مروت شباس خیل چې لکه مروت چې داسې یو کلی ده لکه امن پسند کله راسي دا کلی آباد سلی ده لکه د پورې ریکارډ ده لکه خلکو به دته ویله چوټه لندن لکه دلته نه مخالفت شته نه جنګ جګړې صرف امن پسند خلک دي لکه دې ټایم چې اوس کوم ځای ولاړې دا د محمود الحسن ځای ده چې دې ټایم چې چیرمن جوړ سلی ده د شباس خیلوال دې ټایم که دا چیرمن هم ده خو بیا هم خپلو مقابلې والو سره چې کوم نه مثال اوټونه ګټلي دي چا سره کانټېدار مقابله وه لکه فضل رحمان او نور کسان دا ټول کوم پاسلی دي د یو کس ته ودرېدلی د ورسره نور ټول کوم تربورونه دي او کلیوال دي ورسره د هر کاونسلر ته ودرېدلی ایکسکیوز یې ورته وکړی دونه یې معافي وغوښتله چې که چېرې ما نه څه غلطه سلي او موږ دې معافي غواړو راځو چې موږ تاسو د سره خبرې وکړو السلام علیکم چیرمن صاحب وعلیکم السلام امیر احمد خان تا او د مروت نیوز شکریه ادا کوم چې موږ ته ټیم ورباسلی او موږ اواز ټولې دنیا ته وښکارئ تاسو ته ډېر مبارکباد وایم چې تاسو لکه اعتماد تر باندې وکړه ډېر ووټونه یې درکړه اوس لکه خلکو اعتماد تر باندې وکړه خلکو خو لکه داسې ډېرو هغو باندې اعتماد کړی پوره څوک اتراونه چې تاسو څه عمل به یې د خلکو لپاره د کلي لپاره چې څه کول به غواړو امیر احمد خان ما باندې تربرو خصوصا ډېر کوشش ورته وکړه ډېر غټ اعتماد در باندې وکړه زه ډېر شکریه ادا کوم بل کوم چارګل خیلو ما سره ډېر کومک وکړی یغو ډېر شکریه ادا کوم بل ټول چې چور اقوام د شباس خیل یغو شکریه ادا کوم انشاءالله زه به یوه کمیټې جوړم هغه په هغه به چې چوره فنډینګ کېږي هغه په ذریعه به زه هغه کوم تقسیموه او لګوم به چې دو څرنګه هغه وي زه به هېڅکله خپله مرضي نه پچې وچلم کمیټې والا به مرضي هغه چې څرنګه غواړي هغه څه به زه فنډینګ استعمالوم ډېره مننه الله دې کړي چې انشاءالله دغسې ګرانو کتونکو زه اوس سابقه چیرمن امیر نواز خان سره ولاړم چې د کورواله د خواتین کونسل باندې ولاړه وه الله پاک کامیابي ورکړه امیر نواز خان څرنګه محمود الحسن صاحب خبرې وکړلې تاسو لکه زوجه محترمه پاسله څه خیالات مه دي چې لکه شباس خیل لپاره به څه کوو تاسو اول خو زه میر احمد خان د پښتو خبرول ډېر شکریه ادا کوم مروت خبرول هغه نه بعده انشاءالله دا څومره مشران دي چې دا کوم موږ اتفاق یو پینل جوړ کړی دغو شکریه ادا کوم چې ښه په نیت سره موږ کامیابي په دو په وجه موږ ته اصیل اصله چې دا څومره موږ ته مخالف لا چې دا موږ مخالف نه ګڼو دو سره به موږ هر قسم کار او هر قسم هغه به یې کوو امداد اچھا کوم فنډ راشي لا کوم زنانو ته کوم مخکې به سلای مشینان راتله داسې دې په باره چې به تاسو څه وایي تقسیم په باره چې دا به موږ انشاءالله ټول کلي ته هغه کړو دا نه چې دا موږ مخالف ته لا هغه مه ده ټول کلي ته به هغه کړو انشاءالله انصاف هغه به کوو موږ ډېره مننه چیرمن صاحب ګرانو کتونکو دې سایډ ته ما سره یوت کاونسلر ولاړ ده فیضان خان فیضان بھائی اول تاسو زه مبارکباد وایم او بیا تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو د کلي لپاره به څه کول غواړئ تاسو ینګ جنریشن لکه تاسو به څه وکړو د کلي لپاره السلام وعلیکم السلام میر احمد بھائی تا ډېره شکریه ادا کوم مروت خبرونه چې دا د هغه ټیم چې تا موږ ته ټیم روباسلی اول نه خو د خپل مشرانو د کلي واړو خلکو شکر
بل چې لا چې دی هغې موږ خو دا موږ چې کوم بلاک ته مکمل هغه دا هغه کړې ده چې چور هغه فنډ راځي دا هغه په هغه تقسیم. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. میرمد خان د تاسو شکریه چې تاسو د موږ کلي آواز د موږ نمایندګانو آواز ټول دنیا ته ورسولی. د دې ډېره ډېره شکریه او مننه. انشاءالله دا کوم موږ پینل منتخب سه دونه موږ ډېر ډېر امیدونه دي انشاءالله دوی به کلي دپاره ډېر څه وکړي او چې کوم موږ کلي مسایل دي لکه اوبو غټه مسله ده پکې بیا د ګلیو مسله ده داسې نور مسایل دي موږ د دوی پینل نه دا مکمل انشاءالله امید لرو چې دوی به د هغې حل کولو دپاره پوره توره به وکړي ځکه دا ټول جنګ کسان دي او دا ورته لږ تبدیلي راغلې د جنګ کسان راغلي د مخ ته او دونه موږ دا توقع ساتو چې انشاءالله دوی چې کومه خبره کوي کوم موږ ورته کړې ده هغې مطابق به دوی انشاءالله چلیږي او دا فنډینګ به دا به په کلي باندې خرڅ کېږي او دا ټول کارونه به په میرټ باندې کېږي او دونه موږ دا امید ده. ډېره مننه مولانا صاحب. دلته موږ سره خالد رضا ولاړ ده چې د ګورنمنټ های سکول پیجو چې ډیوټي ده. خالد خان تاسو سماجي کارکونو د شهباز خیل والا هر چېرته رسېدلي یو نو تاسو څه وویل غواړه د کاونسلرانو ته چې دوی د څه رنګه لای عمل اختیار کړي؟ میرمد خان موږ ته ډېره شکریه ادا کړو د مروتو خبرونو چې موږ ته دا موقع راکړه. موږ ما بچا ولاړ و خو موږ دا مشوره وکړله چې دا موږ کمیټه جوړه ده موږ شر نه جوړوله دا کمیټه مو کښلې کړه موږ انشاءالله دا به اتفاقي کوم چارې به کوي په مشورې سره په میرټ سره موږ مشران چې کوم دي لکه مولانا چې ده لا نور دي دوی ډېره شکریه ادا کوم. موږ ته خلکو ډېر وویله خو ما ویله چې نه دا خوښي به بیا نه وه ما ویله چې نه موږ کوم دوه دړې نسو جوړولی موږ د درخان خیلو کوم ډېره شکریه ادا کوم. ډېره مننه خالد بھائی چې تا خپل بچا چینوله او خپل چې خپل کلي لپاره دا خدمت وکړله او ګرانه کتونکو ما سره اوس مهتاب خان ولاړ ده د کسان کاونسلر او دنه پوښتنه وکړو چې د اول خو موږ تاسو ته مهتاب خان مبارکباد درکوو چې تاسو پاسلو او تاسو مخکې څه ارادې دي د خپل قوم د خپل کلي لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول ته ډېره شکریه ادا کوم بیا الله پاک ډېره شکریه ادا کوم چې موږ لپاره دوره موږ دغه منتخب کړو انشاءالله دا به ټولو عوامو ته فایده رسو انشاءالله موږ باندې چوره خلکو اعتماد وکړی موږ به دونه دوه ګونه اعتماد پکوو انشاءالله چې چوره راځي چې چوره فنډ راځي غریبانو خلکو چې به انشاءالله استعمالوو. ډېره مننه مهتاب خان. ګرانو کتونکو ما سره اوس عمر خطاب ولاړ د عمر خطاب بھائی موږ تاسو ډېر زیات اپریشیټ کوو کلي چې غم شادي اول تاسو لکه رسېدلي یو دا کاونسلران پاس له تاسو څه وینا غواړو د ګرانو کتونکو ته چې څرنګه د کارونه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو میرمد خان موږ په دې باندې ډېر فخر کوو چې د تا تعلق دغه شهباز خیل نه ده او شکر ده چې دا د موږ تر ته ویلې نه دي ته خپله ورسېدلې که نه چې څرنګه تا سره د خپل کلي غم ده داسې موږ ټولو سره چې کومه ده دا ممبران چې کوم په اصلي دي دا ینګ ممبران دي او شکر ده کورونه ښه برابر جایداد دي دو ته اوکه د پردي فنډ اوکه ضرورت نسته ده دو به انشاءالله وینې چې دو به خپلو جانونه جیبونه چې کومه ده دغه عوامو ته دو هغه کوي شکر ده دو ښه برابر دي. هغه نه بعد خصوصا د موږ مولوي صاحب چې ده مولانا عبدالقادر صاحب تا ته ښه پته ده چې یاره تر اوسه پورې دی د موږ امام ده بلکې د موږ یوه روپۍ د نه د موږ جومات والا تر نن تاریخه پورې خلک ملګانو ته تنخواګانې ورکوي هغه ورکوي دا مثال د دغه شیوال نه ده. مروتو خبرونو شکریه ادا کوو چې موږ اواز مخکې تاسو رسوو. دویم دا چې زه شکریه ادا کوم د ټولو درخان خیلو خاص کر چې موږ سره کوم ملاتړ کړی ده او کومه قرباني موږ سره راکړې ده انشاءالله دا به موږ مدتو پورې ویره نه کړو. او بیا د هغې نه بعد د کلي مطلب چې مسلې دي لکه اپریشن ده خاص کر اوړي چې کوم ټایګر زه ورته ټایګر فورس وایم دوی موږ سره ډېره قرباني ورکړې ده او انشاءالله موږ به ټول کارونه په میرټ باندې کوو. دا توقع مو ده او دا مو منشور ده. ډېره مننه حاجي صاحب.
فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. صدق الله العلي العظیم. زوس مولانا صاحب ته درخواست کوم چې څو خبرې وکړي دی بارش. نحمده وعلى رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو کلیوالو، څرنګه د شهباز خیل نام مشهور و چې دا پورا من خلق تا د دې الیکشن چې دو دا ثابته کړه چې واقعي شهباز خیل پورا من خلق تا، ځکه چې دلته یو د الیکشن چې چوره نقصان نو سي علاقو چې دلته چاته چارمیټ پورې نو ورغله، نو دې نه دا ثابته شوه چې شهباز خیل پورا من خلق تا. اوس دا الیکشن وسو دې چې هار جیت راځي، دې چې کم زیات ووټ راځي، خو چې کم کسان دې چې الیکشن چې الیکشن د دو کامیاب شله، موږ د دو کسانو نه دا امید ده چې انشاءالله دو به د خپل چې کوم دو قوتونه دي چې کوم دو چې فنډینګ دو ته کېږي دا به میرټ په بنیاد باندې صرف په یو کسانو باندې نه چې چا اوټ ورکړی ده د میرټ بنیاد باندې چیرته کلي چې ضرورت وي انشاءالله دو به دا فنډینګ هغو ته کوي. او د هغې دپاره به موږ دا کوشش وي چې یوه د کلي نه مشترکه کمیټۍ جوړه کړو، او دا مشترکه کمیټۍ بیا دا چې چیرته میرټ بنیاد باندې ضرورت وي، که د ګلۍ ضرورت وي، که د اوبو ضرورت وي، که بله داسې یوه مسله وي، هغې حل کولو باندې به دا پیسې انشاءالله لګېږي. موږ نن د فضل الرحمن صاحب ته مبارکي ته راغلي یو، ځکه چې دا هم د یو اوس په الیکشن چې کونسلر منتخب ده، نو دې ته هم موږ به دا درخواست کوو چې دا موږ سره په دې کوشش کې مشترک برابر شریک شي چې موږ د کلي کوم مسایل دي، ګوره ګلۍ خرابې دي، اوبو نظام سره کښلی نه ده موږ کلي د ابلوشي والو، بیا داسې ګیس او بجلی مسایل مې دا ټول مسایل حل کولو دپاره به انشاءالله د کوم کسان منتخب شلو تو به په ګډه باندې سره د کمیټې چې کوم موږ د هغې دپاره جوړه کړو، بیا به دا په ګډه باندې د کلي مسایل په میرټ بنیاد باندې حل کولو کوشش کوي. علاقې ته هم دغه وایم، د مرستو قوم ته دغه وایم چې باید دا الیکشنونه به کېږي، لیکن برادري مسلماني انسانیت دا ښه به موږ خپلو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د واړو کلیوالو ډېر ډېر شکریه ادا کوم چې زموږ اعلی موږ ساري فخر نه بلند کړی. باقي شکر الحمدلله چې الیکشن په خیریت سره تېر شله. واړو کلیوالو ډېره شکریه ادا کوم. شکر الحمدلله چې مولوي صاحب کومې خبرې وکړې دغه زه متفق داسې متفق یم. باقي خو نور الله دې باقي وړه خیر کړي، وړه متفقه باندې سره شړي انشاءالله چې دا چې به وړو خیر. موږ پوره من خلک شکر الحمدلله او پوره من کلی مو ده او څرنګه مخکې مینې محبت سره اوسېدلو انشاءالله الیکشن نه بعد امید ده چې دغه شی مینې محبت سره وایو. او دا چیرمین چې کوم منتخب سره دا د صرف د موږ قوم نه دغه یو قوم نه ده، لا د هغه پاره نه ده چې چا ووټ ورله، دا به ټولو قوم وي، د ټولو کلیو وي، د ټول ویلیج کونسل وي، چا ووټ ورده چا ووټ نه ده ور، ټولو به دا چیرمین انشاءالله کوشش په مودای امید ده چې دا به ټولو برابر خیال ساتي، فنډ چې به انصاف کوي انشاءالله، او نور چېرته منصوبي هغه په میرټ بنیاد باندې چېرته ضرورت یې هغه به کوي انشاءالله. چې ډېر مهربان او بخښونکی ده، تاسو ټولو شکریه. ما خیال ده ما پوسټ کړی او تاسو به یاد وي، ما ویلي چې هغه دا ده چې چاته عوام رایې د ولس رایې د عوام رایې هغه احترام پکار ده. موږ د عوامو رایې احترام کوو. مبارکي ما په هغه ورده ورغلی یم، موږ خپل ګڼو، موږ ځان نه جدا نه ګڼو. زه د واړو ممبرانو او واړو کلیوالو چوک موږ ته راله، موږ سره شریک شله، دغه واړو شکریه ادا کوم. بیا مبارکي ورکوم دولسان ته، فیضان ته، امیر نواز ته چې دو ډېره ډېره شکریه. والسلام.
ګرانو کتونکو ما سره اوس د عمرخیل کوم یو کس ولاړ ده لکه دا د فضل رحمان هغه ده چې فضل رحمان دوم پوزیشن باندې راغله محمد الحسن چونکې چیرمین جوړ شولی محمد الحسن دو راغله د فضل رحمان د جیته او دو د خپل غټ هغه مظاهره وکړله چې لکه دو ته راغله او کېناستل لکه دو دا وایي چې موږ امن سره شهباز خیل چې امن راشي اتفاق راشي او احسان بھائی تاسو کوم کسان ته راغله محمد الحسن دو دې په باره کې تاسو څه وینا غواړو بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم چې کوم دا موږ کینډیډیټ ته ناظم صاحب او سره نور ممبران او دا ټول کلیوالان دغه موږ عمر خیل له طرف نه بلکې چوره موږ اتحادیان دي یو له طرف نه زه شکریا ادا کوم ان شاء الله چې کوم مولوی صاحب دا خبرې وکړي چې چوره فند دا به په متفقه تور باندې ممبران سره یو ځای چینیږي او په کلی باندې په ګلۍ باندې لا نور اشاره لار باندې خرج کیږي لیکن دا خبره مولوی صاحب کومه په وکړه چې صرف کلای نه ده په ټول پولیس کونسل باندې په متفقه باندې اخیږي د چې ما سره وزیر کلای ده او بلند خیل ده او ملا خیل ده دا په ټول پولیس کونسل باندې دا په متفقه تور باندې دا فند تقسیمیږي صرف په شهباز خیل باندې نه تقسیمیږي انور ټول چې چوره واړه دي غټ دي مشران دي کشران دي سپینجری دي زه دو شکریا ادا کوم ازرها لاکو شکریا ادا کوم او چې کمی منسلی یغه موږ معافي غواړو ان شاء الله دغه سي کلیوال به یو همیشه پر به کلیوال یو ایو مې بل دا ریکوست چې کم نو جوانان دي کم هغه کینډیډیټ دي دا شکر الحمدلله چې کینډیډیټ مټول نوجوانان دي او آینده دې پر به نوجوانانو ته موږ موقع ورکو تاسو به موقع ټول کله به دا موقع ورکړي چې نوجوان طبقه مختصي ډیره مننه ګرانو کتونکو ما سره اوس ولاړ ده د سای ویلفیر سوسایټي چیرمین فواد رضا فواد بھائی موږ تاسو ته پروګرام چې خوش آمدید وایي دا بلدیاتي الیکشن وسیله دی په باره تاسو څه وینا غواړو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول میرمت بھائی تاسو ډیره شکریا ادا کوم دا ټول چې چیرته زوینه هر ځای تاسو غونډه کوو تاسو مطلب کوشش کوو چې د کلی مسایل د علاقې مسایل چیرته تاسو تلی ور ځای چیرته تاسو پروګرام لغی تاسو خلکو ته وښکارو تاسو لایو کوریج کوو تاسو د مسایلو اجاگر کوو نو پیله ټولو نه زیات کردار دی تا ورګنه تاسو شکریا ادا کوم ډیره زیاته یغه نه بعد چې دا الیکشن کوم وسله څنګه موږ خواهش وو څنګه موږ مطلب دغه باندې مخکنه پروګرام وو چې د الیکشن موږ پوره من طریقې سره تیرو کلیوالانو سره مینه محبت سره مقابله راځي خدا جمهوریت عملی ساده مقابله خو خامخا چې دوه سره راځي یو تیر راځي یو پات راځي نو شکر الحمدلله چې خیر افیت سره وسله داسې یو نه خوشګواره واقع نه وسله دلته چې چیرته موږ ارو بعضې علاقو چې وسله خو الحمدلله داسې علاقه موږ علاقې چې داسې واقع نه وسله ټول پوره من خلک یو ټول تعلیم یافته خلک او موږ چې کومه ده د حاجي صاحب د شکریا ادا کوو چې دوی د بړاپن مظاهره وکړله او خپل قوم له طرف نه چې موږ دوی ته رالو مطلب موږ دا خواهش وو چې دوی موږ ځان سره بونجو مطلب یو ځای په اتفاق سره څرنګه کوشلې طریقې سره الیکشن وسلو دغه شی کوشلې طریقې سره چې موږ مخته سره روان سو او د علاقې مسایل چې کوم دي په مشترکه باندې حل وکړو ډیره مننه فواد بھائی ګرانو کتونکو تاسو د مشرانو کونسلرانو او عوامو خبرې واورېدلې لکه تاسو ته به دا پته ولګي چې شهباز خیل د کې پکې چې داسې کلا ده چې ښه پر امنه کلا ده او د مخالفین دلته راغلي دي او الیکشن چې مثال چور تګو دوی کوله خو هغې باوجود چې چا وګټله هغه بیا دلته را چا مثال اړولی ده له کوم چیرمین نه ده جوړ سولی او دلته راورسېدله نو دا شهباز خیل دا تاسو ته یو هغه درکوي چې دا شعور درکوي چې تاسو خپل امن چې اوسېږم ابدیګانې مه کو لانجې مه کو دې سره د نن پروګرام وخت ختمیږي الله پامان هغه نور دی چې به حق د غریبو خوري تا د هر غریب غم خور یې بریالیا تا د حق او د باطل سره په جنګ ولاړ په داسې اور یې بریالیا